نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث كفارات وثلاث درجات وثلاث منجيات وثلاث مهلكات إلى آخر الحديث. زما محترم مسلمانانو رونو، دین مخکې مجلس کې دا خبره ما ذکر کړې وه چې تدې حدیث مبارک 4 حصې دي. په لومبۍ حصه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاث کفارات، چې 3 اعمال داسې دي چې د هغې په ذریعه باندې الله جل شانه د انسان ګناهونه خطاګانې معاف کوي. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم پخپله ته دغې وضاحت کړی دی. اما الكفارات فإسباغ الوضوء في الصبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ونقل الأقدام إلى الجماعات. چې په سخته یخنۍ کې د مشقت او د تکلیف باوجود کامل او مکمل اودس کول. دویم، د یو منځ نه بعد د بل منځ انتظار کول. او دریم، د جمع منځ د ادا کولو دپاره جماعتونو ته پیدل تلل. تیر مجلس کې هغه روایات مونږه ذکر کړي وو چې په هغې کې د دې 3 وړو اعمالو یو ځای فضیلت بیان شوی و. نننی مجلس کې به مونږه د الله جل شانه په توفیق او په فضل سره هغه روایات ذکر کوو چې په هغې کې په دې 3 وړو اعمالو کې د هر یو عمل ځان له فضیلت بیان شوی دی، یا په دې 3 اعمالو کې د 2 اعمالو فضیلت بیان شوی دی. د اودس په باره کې د حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی په مسلم شریف کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل من توضأ فاحسن الوضوء، چې چا په ښکلې طریقه باندې په ښایسته طریقه باندې اودس وکړو خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره، چې تدې د بدن نه د ګناهونه دا لرې کیږي تر دې چې دغه ګناهونه تدې د نوکونو د لاندې نه وځي. او تدې نور وضاحت بیا د مسلم شریف په یو بل حدیث کې دی. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد او فرمایو اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن، چې کله مسلمان یا مومن بنده دی اودس کوي نو کله چې دی خپل مخ وینځي نو هغه ګناهونه چې ته دې سترګو کړي دي
نو په اوبو سره دغه ګناهونه تدې د مخ نه لرې کیږي. فاذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء او مع آخر قطر الماء. چې کله د خپل لاسونه انځي نو هغه ګناهونه چې تدې لاسونو کړي دي نو هغه په اوبو سره لرې کیږي. او کله چې دا انسان د خپل خپې وینځي نو هغه ګناهونه چې هغه تدې خپو کړي دي د خپو په ذریعه باندې کړي دي نو هغه الله جل شانه په دغه خپو وینځلو سره لرې کوي. او بیا په آخر کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي حتی یخرج نقیا من الذنوب، تر دې چې دا انسان په دې اودس کولو سره د ګناهونو نه پاک او صفا شي. او په مسلم شریف کې د حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ نه یو بل روایت دی چې یو ځلې د صحابه کرامو په مخ کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ اوبه راوغوښتلې او بیا یې اودس شروع کو. نو د ټولو نه لومبې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خپل لاسونه 3 ځله وینځل، بیا یې خولې ته اوبه ور واچولې، بیا یې خپلې پوزې ته اوبه ور واچولې او بیا یې 3 پیرې خپل مخ وینځو. د مخ د وینځلو نه بعد بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خپل ښی لاس د څنګلو پورې 3 ځله وینځو. بیا تدې نه بعد خپل ګس لاس 3 پیرې د څنګلو پورې وینځو. بیا تدې نه بعد حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د سر مسه وکړه او د سر مسه کولو نه بعد حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خپل ښی خپه هغه 3 پیرې وینځله او تدې نه بعد خپل ګس خپې 3 ځله وینځله او بیا یې وفرمایل رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی و چې هغې هم زما د اودس په شانتې اودس کړی او ما چې دا کم اودس وکړو نو ما دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زده کړی دی. ثم قال، بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ وفرمایل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، چې چا داسې اودس وکړو نو الله جل شانه به تدې مخکینی ټول ګناهونه معاف کړي. او په یو روایت کې وسره دا اضافه هم ده ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، چې د اودس کولو نه بعد د 2 رکعاته منځ وکړي، خو داسې منځ وکړي چې د خپل زړه سره خبرې ونه کړي، یعنی په انتهایی خشوع او په خضوع سره دغه 2 رکعاته وکړي چې تدې توجه خپل منځ ته راوي، د الله جل شانه سره د مناجات کوي نو الله جل شانه به تدې ګناهونه معاف کړي. او بیا نبی علیہ السلام وفرمایل وکانت صلاته ومشيه الى المسجد نافله، بیا تدې جمعات ته تلل او په جمعات کې منځ کول نو دا یو اضافي عبادت دی، یعنی په دې به ورته الله جل شانه اضافي ثواب ورکوي ځکه چې تدې ګناهونه الله جل شانه په اودس سره معاف کړل نو دی چې بیا جمعات ته ځي او د جمع منځ کوي نو په هغې باندې ولا بیا الله جل شانه اضافي ثواب ورکوي. او په مسلم شریف کې یو بل حدیث مبارک دی، په هغې کې هم د اودس کولو یو بل عجیبه او ډیر لوی فضیلت نبی علیه الصلاۃ والسلام بیان کړی دی. د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اتى المقبره، چې نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ځل مقبرې ته راغی
فقال السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا ان شاء الله بكم لاحقون. دا دعا ویله. نو مونږ او تاسو له هم دا پکار دی چې کله مونږه قبرستان ته ځو، ادیرې ته ځو، نو چې څنګه مونږه قبرستان ته ورشو نو چې مونږه دا دعا وکړو السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا ان شاء الله بكم لاحقون. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وددت انا قد رأینا اخواننا، چې زه دا غواړم چې یقینا زه خپل وروڼه دا ووینم. نو قالوا اولسنا اخوانک یا رسول الله. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره چې کم صحابه کرام ناسو، کم صحابه کرام سره په دغه موقع باندې وو، نو هغوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عرض وکړو ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم آیا مونږ ستا وروڼه نه یو؟ قال انتم اصحابی واخواننا الذين لم يأتوا بعد. چې تاسو خو زما ملګری یې، تاسو خو زما صحابه یې، او زما وروڼه هغه دي لم یأتوا بعد چې د اوسه پورې نه دي راغلي او زمانه بعد هغه به دنیا ته راځي، نو دا زما وروڼه دي. صحابه کرامو بیا عرض وکړو کیف تعرف من لم یأت بعد من امتک یا رسول الله. ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم ستا چې دا کم وروڼه دي چې د اوسه پورې هغوی دنیا ته نه دي راغلي، نو د قیامت په ورځ باندې به ته دغو څنګه پیژنې؟ مونږ خو به ځکه پیژنې چې زمونږه ناسته ستاسو سره ده، زمونږه ولاړه هغه ستاسو سره ده، زمونږ خوراک زمونږ څښاک دا ستا سره دی، مونږ تاسو سره په مختلفو جهادونو کې شرکت کړی دی. نو هغه کسان چې د اوسه پورې دنیا ته نه دي راغلي او په تا باندې ایمان راوړی دی، نو ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم د قیامت په ورځ باندې به دغه خلق د تاسو څنګه پیژنئ؟ نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابو د پوهه کولو دپاره یو مثال بیان کو، او نبی علیه السلام او فرمایل ارأیت لو ان رجلا له خیل غر محجلة بین ظهری خیل دهم بهم الا يعرف خیله. ای زوا صحابو تاسو ماته ته دې خبرې جواب راکئ چې د یو کس داسې اس وي چې د هغې مخ هم سپین وي او د هغې خپې هم سپینې وي، او دا اس په داسې اسونو کې وي چې هغه تک تور وي، نو آیا دا کس دا به د خپل سپین اس چې د هغې دا مخ هم سپین دی او دا خپې مې سپینې دی دا به نه پیژني؟ نو صحابو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عرض وکړو قالو صحابو وویل بلا یا رسول الله. ولې نو ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم په تورو اسونو کې خو داسې اس پیژندل دا خو آسان دي. قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء. زما هغه وروڼه چې د اوسه پورې دنیا ته نه دي راغلي، نو د اودس د وجې نه تدوی د اودس اندامونه دا به پړقیږي، تدوی نه به رڼا خیږي، زه به دوی ته دغې نه پیژنم. او بیا په آخر کې نبی علیه الصلوۃ والسلام او فرمایل وانا فرطهم على الحوض. او زه به تدوی نه مخکې حوض کوثر ته ځم او په حوض کوثر به زه تدوی انتظار کوم چې زه د خپل لاس مبارک نه دوی له بیا اوبه ورکمه. الله جل شانه دی د نبی علیه الصلوۃ والسلام په مبارک لاسو باندې موږ ته د حوض کوثر اوبه څښل دا را نصیب کړي. نو په دې حدیث کې د اودس کوونکو یو ډېر لوی فضیلت بیان شوی دی چې د قیامت په ورځ باندې به تدوی دغه اندامونه تدې نه به رڼا خیږي، دا به پړقیږي، او نبی علیه الصلوۃ والسلام به تدې په ذریعه باندې خپل دغه امتیان دا به پیژني. د اودس په باره کې اخرنی زه یو حدیث ذکر کومه
په مسلم شریف کې د حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل ما منکم من احد يتوضأ فيبلغ او فيسبغ الوضوء چې پتاسو کې کم یو کس چې هغه مکمل او د سوکی کامل او د سوکی ثم قال او د اودس د کولو نه بعد بیا دا دعا وی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نو الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايهما شاء نو الله جل شانه به تدی انسان د پاره د جنت اتوانه دروازې کولاو کی او الله جل شانه به د انسان له د اختیار ورکی چې د جنت ته په دې اتو دروازو باندې په کمی وی منې داخليږي نو هغه ته دې مرزي ده نو په دې حدیث کې مونږ او تاسو ته دې خبرې تعلیم راکړل شوی دی چې کله مونږ اودس وکړو نو د اودس نه بعد چې مونږ دا دعا وایو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله او امام ترمذی رحمه الله په دې روایت باندې تدی الفاظو اضافه هم کړی دا اللهم اجعلني من التوابین وجعلني من المتطهرین دلته با د اهمه خبره مونږ یاد ساتو د اودس په باره کې چې دا سونه روایت مونږ ذکر کړل او دا کم فضائل مونږ ذکر کړل نو دا د اغي اودس په باره کې دی چې هغه کامل اودس وي مکمل اودس وي ځکه چې په دې روایاتو کې دا قسم الفاظ راغلي دي فیبلغ او یا فیسبغ الوضوء او په بعض روایاتو کې راځي اسباغ الوضوء او په د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په روایت کې دا الفاظ راغلي دي من توضأ فاحسن الوضوء او د مسلم شریف په یو بل حدیث کې دی چې څوک داسې اودس وکړي لکه څنګه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام اودسو نو هغې ته به الله جل شانه دا ثواب ورکوي نو مونږ او تاسو له دا پکار دي چې مونږ اودس دا په ښه طریقه باندې کوو او په ښه طریقه باندې دا دی چې دغه اودس د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مبارکه طریقه باندې وي مونږ د فرایضو خیال ساتو چې چرته هغه اندامونه چې د کومو اندامونو انزل دا ضروری دي چرته مونږ نه اوجزې پاتې نشي او بل هر یو اندام دا مونږ درې ځله وینځو او دغه شانتي په اودس کې مونږ د فرایضو او د سننو سره سره د مستحباتو او د آدابو خیال وساتو نو دا عظیم فضائل د الله جل شانه مونږ او تاسو ته دا نصیب کوي دویم عمل د کوم په ذریعہ باندې چې الله جل شانه گناهونه معاف کوي نو هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایلو وانتظار الصلاة بعد الصلاة د یو منځ نه بعد د بل منځ انتظار کول دې په باره کې هم مونږه ډېر روایات په تیر مجلس کې ذکر کړیو نننی مجلس کې به مونږه صرف یو حدیث د بخاری شریف ذکر کو حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اخر لیلة صلاة العشاء الى شطر الليل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو شپه د ماسخوتن منځ د شپې نیمه پورې حصار کو ثم اقبل علينا بوجهه بعدما صلى چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام منځ کو نو د منځ نه بعد نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل مخ مبارک دا صحابه کرامو ته راواړو او وی فرمایل صلی الناس ورقدوا خلق منځ وکړو او بیا ودشول ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها او تاسو د هغې وخت نه په منځ کې د کوم وخت نه چې تاسو د ماسخوتن د منځ انتظار کوئ نو دینه دا خبره معلومه شوه چې څو پورې انسان د منځ انتظار کوي نو داسې دی گویا چې دی په منځ کې دی الله جل شانه د انسان له د منځ ثواب ورکوي او په هغې زمانه کې
ګړۍ به نه وي، خلکو به انتظار کاو چې کله به نبی علیه صلات وسلام راغی نو خلک به ودرېدل او مونځ به یې وکړو. دغه شانتې د خلفای راشدینو په دور کې هم چې کله به ابوبکر صدیق راغی، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به راغی، یا حضرت عثمان یا حضرت علی رضی الله تعالی عنه به رالل، نو بیا به خلک ودرېدل او مونځونه به یې وکړل. لیکن د افسوس مقام دا دی چې په دې دور کې د مونځ دپاره اوقات مقرر دي او زمونږ خلک د دې هر څه باوجود جومات ته هلې ځي چې کله 1 منټ پاتې شي یا 2 منټه پاتې شي، او چې کله بلکې ډیر خلک پکې داسې وي چې هغه جومات ته دننه داخلیږي هم نه بلکې بار ولاړ وي او د مونځ انتظار کوي چې کله اقامت شروع کی نو دوی بیا ورمنډې کې او په مونځ کې شامل شي. او داسې خلک پکې هم شته دی چې د هغوی د جوماتونو نه لاندې دوکانونه وي یا د جوماتونو سره متصل د جومات په ګاونډ کې د هغوی دوکانونه وي او هغې ته ښه پته وي چې دا مونځ دا په دې ټیم باندې دی، مثلا د ماسپښین مونځ په 1:30 بجه باندې دی، د مازدیګر مونځ دا په 6 بجې باندې دی، لیکن د خپل دکان دا نه بندوي چې کله اقامت شروع شي او هلته خلک په مونځ باندې ودرېږي نو دې منې بیا هله ګوله راشي، دی بیا خپل دکان بندول شروع کی او د هغې وجې نه بیا د نورو خلکو په مونځ باندې هم اثر پرې بوځي. نو دا ډیره زیاته د بدبختۍ خبره ده چې انسان هغه د جومات په ګاونډ کې اوسیږي او هغه مونځ له په وخت باندې نه راځي او بیا د هغې د وجې نه نورو خلکو ته هم تکلیف رسی او رکاوټ ګرځي. نو دا ډیره زیاته د افسوس خبره ده. بله ته دې حدیث نه دا خبره معلومیږي کچری د څه وجې نه په مونځ کې تاخیر راشي، کوم وخت مقرر شوی دی امام په هغې وخت باندې ځان را ونه رسی، نو بیا خلکو له دا پکار دی چې دوی ښه په سکون سره او په اطمینان سره د مونځ انتظار کوي. د بده قسمته نه کچری زمونږ په دې معاشره کې کچری امام دا 1 منټ یا 2 منټه لیټ راشي د څه عذر د وجې نه، نو زمونږ خلک هغوی دا بده ګڼي او ډیر پکې داسې هم وي چې امام ته هغوی سپکې خبرې کوي. نو دا یو ډیره نامناسبه خبره ده ځکه چې د هغې هم اعذار کېدلی شي، هغه هم انسان دی، کېدی شي هغه د څه وجې نه لیټ شوی وي. بل امامانو ته هم دا پکار ده چې کله د مونځ ټیم پوره شي نو چې هغوی جومات کې حاضر وي، لیکن بیا هم انسان دی هر قسمه ضرورت راتلی شي، په دغه ټیم کې هغه به څه تکلیف کې هم مبتلا کېدی شي، میلمه راتلل هم ممکنه دي. نو چې کله په مونځ په ټیم باندې 1 منټ 2 ور واړوي نو موږ له پکار دا دي چې موږ په سکون او په اطمینان سره په جومات کې ناست یو، ځکه چې څو پورې موږ په جومات کې ناست یو نو دا داسې دا گویا چې موږ په مونځ کې یو، نو چې موږ ته دې خبرو خیال ساتو. نو ته دې حدیث کې نبی علیه صلات وسلام فرمایي ولم تزالوا فی صلات منذ انتظرتموها، چې تاسو د هغې وخت نه په مونځ کې یئ د څو پورې چې تاسو د مونځ انتظار کو. او بیا دا حدیث په 3مه حصه کې نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې د کومو اعمالو په ذریعې سره ګناهونه معاف کیږي ونقل الاقدام الی الجماعات. په ډیرو روایتونو کې د دې ځان له فضایل هم راغلي دي. په مسلم شریف کې د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل من تطهر فی بیته ثم مضى الى بیت من بیوت الله لیقضی فریضة من فرائض الله كانت خطواته احداها تحط خطیئة والاخرى ترفع درجه. چې کم کس د په خپل کور کې اودس وکړي، په خپل کور کې طهارت حاصل کړي، د دې حدیث د دې جملې نه دا خبره معلومیږي چې ښه خبره دا ده چې انسان اودس د په خپل کور کې وکړي او د هغې نه بعد دی بیا د اودس په حالت کې جومات ته راشي. ثم مضى الى بیت من بیوت الله، د اودس کولو نه بعد
د الله په کورونو کې یو کور ته راشي د دې دپاره چې د الله په فرایضو کې دغه فرض د ادا کی، نو الله جل شانه دې له 100 ثواب ورکوي. احداها تحط خطیئه، دې چې کم قدم اخلي نو په یو قدم باندې الله جل شانه ته دې خطا معاف کوي. والاخرى ترفع درجه، او بل قدم په ذریعه باندې الله جل شانه ته دې درجه مقام او مرتبه دا اوچتي. او په بخاری و مسلم شریف کې د حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو: ان اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم الیها ممشا، چې په مونږ کوونکو کې د ټولو نه زیات ثواب، د ټولو نه زیات اجر د هغې کس ته ملاویږي ابعدهم الیها ممشا، چې څوک د څونه لرې نه راځي، چې یو کس د جومات نه څومره لرې وي او دی د هغې ځایږي نه د مونځ ادا کولو دپاره جومات ته راځي، نو الله جل شانه د ټولو نه زیات ثواب د دې انسان له ورکوي. او په مسلم شریف کې د یو انصاری صحابي واقعه ده، د حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی. قال كان رجل من الانصار لا اعلم احدا ابعد من المسجد منه، چې په انصارو کې یو کسو، او دغه حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ فرمای چې زما په علم کې د جمعات نه د ټولو نه لري کور هغه ته دغه صحابي وو. وکانت لا تخطئه صلاه، لیکن دا انسان دغه صحابي د منځ دومره پابنو چې تدینه بعد د جمع یو منځ هم د نه فوت کېدو، دی بزان په هر حالت کې د جمع منځ لا را رساو. نو فقیل له لو اشتریت حمارا ترکبه فی الظلماء وفي الرمضاء، نو یو کس په دې باندې رحم راغی او دې ته د مشورې په طور باندې وویل کچرې ته ځان له خر واخلي او ته د شپې او د ورځې، یعنی کم د ورځې منځونه دي یا د ماسخوتن او د سحر منځ دی، نو که ته په دغې خر باندې راتلې نو تا ته به ډېره زیاته اساني وه، تا ته خو ډېر زیات مشقت او تکلیف دی، د دونه لرې نه راځي. نو دی ورته په جواب کې وایي: ما یسرنی ان منزلی الی جنب المسجد، زه دا خبره نه خوښوم چې زما کور دا د جومات ته نږدې وي، زما کور هغه د جومات په ګاونډ کې وي، او د هغې وجه خو بیانوي چې دا خبره زه ولې نه خوښوم. انی اريد ان یکتب لی ممشای الی المسجد ورجوعی اذا رجعت الی اهلی، زه دا غواړم چې زه جومات ته راځم او کم قدمونه اخلم، او بیا د جومات نه خپل کور ته چې کم واپسی کوم، او په هغې دوران کې چې زه کم قدمونه اخلم چې الله جل شانه زما دا قدمونه ولیکي، یعنی الله جل شانه ماله په دې باندې ثواب راکي. نو دغه ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ د دې صحابي دغه واقعه، د دې صحابي دغه الفاظ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته عرض کړل. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل: قد جمع الله لك ذلك كله، الله جل شانه د انسان لا تدې چې دا کم نیت دی او دا کم اراده ده او دا کم سیز غواړي دا الله جل شانه دی له ورکړل. جمعات ته چې دی راځي او دا کم قدمونه اخلي په دې ولا هم الله جل شانه ثواب ورکوي، او د جمعات نه چې کله د کور ته ځي او دا کم قدمونه اخلي په دې ولا هم الله جل شانه دغه ثواب ورکو. نو په دې حدیث کې یو نوې خبره دا مخې ته راله چې څنګه الله جل شانه انسان لا چې کله د جمعات ته راځي او د کم قدمونه اخلي الله جل شانه دې له ثواب ورکوي. نو دغه شانتي چې د کله کور ته ځي او په دې اراده باندې ځي چې زه به بیا د کور نه بیا جمعات ته راځم، نو په دې باندې هم الله جل شانه د انسان له ثواب ورکوي. په دې سلسله کې به اخرنی حدیث مبارک هغه مونږ دا ذکر کو، ترمذی شریف کې د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ نے روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: اذا رأيتم الرجل
یعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان. چې کله تاسو یو سړی ووینئ چې هغه بار بار جماعت ته ځي راځي، یعنی هر مونځ له هغه جماعت ته راځي، فاشهدوا له بالایمان، نو تاسو د هغې د ایمان ګواهي ورکئ چې دا کس دا مؤمن دی ځکه دا انسان دا جماعت ته راځي. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام په دلیل کې د قرآن مجید دا آیت ارشاد وفرمایو انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر، چې دا جماعتونه د هغه خلق آبادی چې څوک په الله باندې ایمان لري او د قیامت په ورځ باندې ایمان لري، نو دا ته دې خبرې دلیل دی چې دا کس دا مؤمن دی ځکه دې جماعتونو ته راځي. نو دا کوم حدیث مبارک دا کومه لومبۍ حصه مونږ ذکر کړې ده، 3 کفارات، نو په دې کې دغه 3 اعمال نبی علیه الصلاة والسلام ذکر کړي دي. اسباغ الوضوء علی المکار، اسباغ الوضوء علی الصبرات، په سخته یخنۍ کې د مشقت او د تکلیف باوجود مکمل اودس کول. دویم وانتظار الصلاة بعد الصلاة، د یو منځ نه بعد د بل منځ انتظار کول. او دریم ونقل الاقدام الى الجماعات، د جمع منځ ادا کولو د پاره جماعت ته تلل، یعنی قدمونه اغیستل. تدې په باره کې نور هم روایات شته دی، لیکن په دې باندې مونږ اکتفا کوو. الله جل شانه دې تدې 3 اعمالو باندې مونږ او تاسو له مداومت راکړي، همیشواله راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.